دا د ایم اف شرط دی چې ته به پټرول ګرانې خیر دی که دلته عوام د لوږې مري خیر دی که عوام ته تکلیف وي خیر دی که یو مزدور هغه سهار مزدورۍ له ځي د هغه 600 روپۍ دیاړي او هغه په 300 روپۍ لیټر اچوي او بیا په هغه نورو 300 روپو باندې به ټول کور چلی هغه خیر دی. دا زما د وطن حال دی. سینجي ملګرو میاشت شوه چې بنده ده پټرول ته خلک په قطار کې ولاړ دي پمپونو والا وایي پټرول نشته که کم پمپ کې میلاویږي نو زه اوس تللی وم شیرګل ته د هغه سیډې په پمپونو باندې راتلمه په شیل یو پمپ دی په هغې کې په 284 روپۍ لیټر ورکوو. هغې ته پته ده چې عوام په قطار کې ولاړ دی مجبوره دي د دوی به ضرورتونه وي چېرته به روانې ضروري کار به وي نو دوی دې وخت کې په 500 روپۍ لیټر هم اچولی شي. د بجلی دا حال دی ملګرو چې بجلی هم خیر خیریت دی. د وړو دا حالات دي چې غریبانان په قطار کې ولاړ وي. خو پرون مریم نواز د لندن نه راورسېده او ټول پاکستانیان ورته استقبال ته ولاړو. د دې خلکو د لاسه نن حالات دا دي او موږ بیا هم استقبال ته ودرېږو. موږ بیا هم د زنده‌باد نارې وهو نو هغوی چې کله د عوامو ته وګوري نو هغوی ته پته ولګي چې اسم نشته موږ به مزې او چرچې کوو بیا به هم دا عوام زموږ د زنده‌باد نارې وهي. په تقریر کې څه ویلي ملګرو په تقریر کې دا ویلي دي چیرې زما 4 غنټې ده که 3 غنټې زما سرجري وشوه نو سرجري خو پته لګي نه چیرې رښتیا به 3-4 غنټې سرجري کړي اپریشن به کړی که نه خو د مخ نه پته لګي چې مخ یې ایسري کړی دی د مخ سرجري به کړي. مریم نواز د 50 کالو مشره ښځه هغه د 14 کالو ښکاري او دلته زما غریب چې د هغه 20 کاله عمر وي نو هغه دیاړی مزدورۍ او د کور سوچ او فکر هغه د 80 او د 90 کالو ښکاري. هغه په مخ پسې غوښه نه وي د هغه مخ داسې وي چې هغه ته د کتو شان نه وي د څه د وجې د دې مهنګۍ د دې تکلیف د وجې که هغه د 20 کالو وي نو هغه د 80 ښکاري او دلته زموږ مریم نواز چې هغه د 80 او د 60 کالو ده هغه د 14 کالو جینۍ ښکاري. زما ستا د ټکس په پیسو باندې دا خلک دا چل کوي. کم پمپ کې چې ولاړو مو ملګرو قطار ولاړو نو د هغې خلکو خبرې د سره شریک کومه چې هغوی څه ویله ګڼه وه خلک د زړه بړاس راایستو. یو کس پکې دا خبره وکړه و یاره امریکا ښه ده چې راشي که نور څه نه سهولت خو به جوړ شي که نه موږ به خپل عبادت کوو مونځ او دس نه موږ څوک نشي منې کولی. په امریکا کې هم مونځ او دس خلک کوي هلته ښه عبادت کیږي. زموږ د دې پاکستان نه سهولت هر څه برابر دي. یو پکې دا خبره وکړه وایي هسې هم ایم اف ته حواله کړی دی د ایم اف جنډه دې پرې ولګوي نو بس قصه به ختمه شي. د پاکستان دا نوم دې ته کټ کړي د ایم اف جنډه دې پرې ولګولی شي ځکه چې ایم اف څه وایي موږ حقه کوو. دا د ایم اف شرط دی چې ته به پټرول ګرانې خیر دی که دلته عوام د لوږې مري خیر دی که عوام ته تکلیف وي خیر دی که یو مزدور هغه سهار مزدورۍ له ځي د هغه 600 روپۍ دیاړي او هغه په 300 روپۍ لیټر اچوي او بیا په هغه نورو 300 روپو باندې به ټول کور چلی هغه خیر دی خو نه ته به پټرول ګرانې. یو کس پکې دا خبره وکړه وایي یاره د روس سره معاهده شوې ده په مارچ کې چې کوم دی نو وایي تیل به راځي ارزانېږي به. هغه بل پکې خبره وکړه هغه ته په جواب کې وایي قانونه کړې ده بلاول بټو زرداري هغه وایي د خبرو دی هغه له خو اردو هم نه ورځي هغه به وایي تیل راوړي تاله سستا تیل به دله راوړي. نو مختلف قسم خبرې وي دا د دې خلکو د زړه خبرې دي. دې ته په سپک نظر باندې مه ګورئ. دا چې کله یو سړي ته مړی پروت وي او جنازې له ځي او ورته تیل نه میلاویږي یا یو سړي سره زنانه ماشومان یې ورسره په لاره کې ورته پټرول ختم شي او هغه ماشومان هغه زنانه هریانې دریانې ولاړې نو بیا به تا ته پته ولګي چې دا تکلیف څه دی. نو د دې عوامو سوچ نشته بیا هم موږ د زنده‌باد نارې وهو. شهباز شریف زنده‌باد نواز شریف زنده‌باد مولانا زنده‌باد زرداری زنده‌باد عمران خان زنده‌باد هر یو زنده‌باد نارې وهي. خو دا ټیم ته هیري چې کله په قطارونو کې ولاړي چې کله د وړو په قطار کې یو کس وفات شي دا بیا زموږ نه هیري. دا د ځان سره یاد ساتئ دا د ځان سره یاد ساتئ. د پټرولو دا حالات د بجلی دا حالات د وړو دا حالات د سینجۍ دا حالات دا د ځان سره یاد ساتئ. هسې نه چې کله الیکشن راشي او بیا د زنده‌باد او د مرداباد نارې شروع کی هغه خلکو خو خپل دړه بړاس ویستو مختلف خبرې راویستې تاسو څه وایئ دې باره کې
کمنټس کې زموږ سره لازمی خپل خبرې شریک کړئ ویډیو لازمی د ملګرو سره شیر کړئ ځکه ملګرو چې دا زما نوې پیج ډېر ملګري ګیلمن دي وي نوید به نوې ویډیو دی نه راځي نوید آفیشل ټي وي چې کوم پیج دی دا نوې پیج دی نو دا د ملګرو سره شیر کړئ ستاسو د سپورټ ضرورت دی ملګرو همیشه موږ ستاسو اواز اوچت کړی ستاسو سپورټ هم کړی دی نو موږ ته چې کله د سپورټ ضرورت وي نو په اخلاص باندې ویډیو شیر کوئ چې ټول ملګري دې نوي پیج ته راشي ما نوید درماني په خپلو دعاګانو کې یاسه دی زما په دعاګانو کې هر وخت چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخر کې واس پاکستان زنده باد مسلمان زنده باد تل دی آباد دی زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی الله